د حضرت موسی علیه السلام واقعا شروع کړی و. حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام نه رخصت واغشته چې زه خپل وطن ته ځم او د خپل مور ملاقات لازم. هغه ورله خپله کونټایم ورکړه او خپل لور چې دا یې موسی علیه السلام ته په نکاح کړی و هغه هم ورسره شوه او څه ګډې چیلې هم ورله ورکړې او را روان شو. تقریبا اکثرو پیغمبران داسې دي چې هغوی دا ګډې او چیلې سره ولیدي، لکه موسی علیه السلام چې تقریبا 18 کاله سره ولیدي او د الله په پیغمبرانو باندې دا ګډې او چیلې سره یې ولې. نو یو خو په دې ګډو او چیلو کې داسې عاجزي الله پاک پیدا کړې ده، په دې حیواناتو کې یو عاجز غونته مخلوق دی. نو الله په دې وجه په پیغمبرانو باندې دا ګډې او چیلې سره چې دوی کې عاجزي وي لوی پکې نه. دویمه دا ده چې مشقت یې ډېر زیات دی. چیلې به کله یو خوا منډوي کله به بل خوا منډوي او دا به د چیلې به دا پرواني چې غر ته خیجم خو شرمخ مې ونه خوري. خو چې کوم انسان چیلې سره یي نو هغه سره به دا سودا وي چې دا چیلې زما پردي ګیاله ورنشي، پردي پټي ته ورنشي، پردي فصل له ورنشي، چېته شرمخ یې رانه ونه تختی. هر وخت یې په دې فکر کې به چې یاره شرمخ په دې چیلې باندې دا عمله ونه کړي. نو په دې وجه رب العالمین پیغمبرانو باندې دا ګډې چیلې سره ولیدي چې پیغمبر به هم هر وخت کې دا سوچ او فکر کې چې زما د امتي شیطان یې رانه چېته ښکار نه کړي او دا شیطان پې حمله ونه کړي. بل بعضې وخت کې به چیلې غر ته وخیجي ته به هم ورپسې غر ته وخیجې، کله یو خوا منډه او کله بل خوا منډه. ښه مشقت به برداشت کړي خو چې راوي نیسې ډب نشي ورکولی. ولې که چوکه او کوتک وله راوبروم چېته ښکر پې مات نه کم، چېته خپه پې ماته نه کمه. نو صبر نه خلک کارلی. نو پیغمبر هم د تبلیغ په کار کې به د صبر نه کارلی. حضرت موسی علیه السلام یو چیلې ته وتښتېده، هغه ته غر ته وخته، دی ورپسې غر ته وخت. مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي هغه د غر نه راکوشو، دی ورپسې د غر نه راکوشو، ښه منډې ترړې حضرت موسی علیه السلام له ورکړې. چیلې هم ځان ستړی که او دوی هم ستړی که. خو چې کله هغه چیلې ونیوه نو د هغې نه یې لاس راتاو که او ځان ته یې رانږدې کړه. انصافدار یې زر هم په مشقت کې واچولم او ځان دې هم په مشقت کې واچو، مینه یې ورسره وکړه. نو په دې وجه رب العالمین پیغمبرانو باندې بعضې پیغمبرانو بلکې اکثرو چیلې سره ولیدي چې دا به امت سره مینه کوي او د تبلیغ په کار کې به دا مشقتونه او دا تکلیفونه به راځي دا به برداشت کوي. نو حضرت موسی علیه السلام هغه له الله په کوه طور کې الله موسی علیه السلام له پیغمبري ورکړه. مخکې جمعو کې مې درته ویلي حضرت موسی علیه السلام الله ته یو سوال وکړ، رب اشرح لی صدری، الله دا سینه راله کوله وکړه. یو د دعوت و تبلیغ دپاره کوله و سینه پکار د سینه به کوله وي. ولې خلک به درته تبلیغ په میدان کې ستغه هم وایي، خلق به درته سپور هم وایي، ګرمه خبره به هم کوي، نرمه خبره به هم کوي چې سینه دې ډالي دا به برداشت کې. نو ی الله زما دا سینه کوله وکړه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اوس د تبلیغ کار دا خو ډېر غټ کار دی. پیرغون له ورتلل او هغه ایمان ته بدل چې د خدای دعوی کړې ده او دا خلق ایمان ته بلل دا خو ډېر ګران کار دی. نو دا آسان کار نه دی، اسانۍ به څوک الله دا کار راته اسانم کا. اسانون کې الله ته
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې او ماشوم بچی نه فرعون په غیږ کې واغشت، خو چې غیږ کې واغشت دی ګوري ته ورلګوت کړي او یو چکی ورلورک دا سر ورلخکته ک. فرعون چغې جوړې کړې چې دا خو هغه ماشوم معلومیږي چې ما په خوب کې لیدو او زه له تخت نه راغورځولی یم او زه په سر باندې په کوتک باندې والی یم، دا خو هغه معلومیږي. ګیرې ته یې لاس واچو چکې راکړې سر یې راله ښکته کړ، دی به ما ښکته کوي. ورشه کسان راولې چې دا لال کی بی بی اسیه ورته وایي دا څه کې د ما ماشوم بچی لالی، دا خو ماشومان نه پوهېږي چې څوک یې په غېږ کې والي ګیرې ته لاس اچوي. خیر اخیره کې هغې ورته وی ګوره خیر دی سروټ کم راوړه لالم راوړه، پته به ولګي چې دا کار یې په پویه کړی دی که په ناپوهتیا باندې کړی دی. نو لالونه یې راوړل او سروټ کې یې راوړل، هغې کېښودې. حضرت موسی علیه السلام سروټ که راواغېسته ژبې له یې یوړه او لال یې پرېښود. بی بی اسیه ورته وایي که دې پوهېده سروټ کې له به یې ګوته وړه، پوی خو سره زر رالی سپین زر رالی لال رالی سروټ کې له به یې ګوته نه وړه، دغه لال به یې راغېشتې و ملغلره به یې راغېشتې وه او سروټ که څوک ژبې راولي ګوره نه پوهېږي. نو بیا یې حضرت موسی علیه السلام پرېښود. د هغې د وجې نه سروټ کې ژبه لوړې وه چې په ژبه کې لکنت پیدا شوی ژبه به یې لږ انخطا. نو الله ته سوال هم کوي. اوس د بیان د پاره فصاحت او بلاغت پکار دی چې خبرې صفای واضح هر څه پې پوهېږي. الله دا چې کوم رکاوټونه یې زما په دې خبرو کې الله دا ختموه، د ژبې دا غوټې موټې الله دا لر کوه چې خلک مې په خبره باندې پوه شي. او الله ته سوال وکړه چې پروردګاره چې زما خو مټې هم که مټې مې هم نشته، مقصد یې دا و چې زما رور الله ما سره پیغمبر کې چې څومره دعاګانې کړې وې ټولې دعاګانې ورته رب العالمین قبول یې کړې. وایي ځه ستا رور هارون له به ما پیغمبري ورکړي، تا ستا په استقبال باندې به ولاړ. فرعون له ورشه انه طغی ډېر زیات سرکشه شوی دی، د حد نه تجاوز کړی دی. ولې د دې نه لویه سرکشي به بله کمی چې انسان د خدای دعوه وکړي، ځان ته انسان رب وي د دې نه لویه سرکشه بل کم دی. زه فرعون له ورشه. حضرت موسی علیه السلام راغی او ما درته ویلي چې دوه معجزې الله ورکړې، یو دا چې امسا غورځوه د امسا نه به مار جوړیږي، دویم دا چې د الله سترخ کې ورکوه چې لاس روباسې دا به رڼا کوي. حضرت موسی علیه السلام چې راغی حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام نه 3 کاله مشر هغه له الله پیغمبري ورکړې وه چې دی راغی هغې په استقبال کې ولاړو، دواړه رونه یو بل ته ورته غاړه وتل او مور له لاړل. مور ته یې مورې ما له الله پیغمبري راکړې ده او زما د رور له الله پیغمبري ورکړې ده. مورې موږ به فرعون لزو هغه به د الله ته بلو ایمان ته به بلو دعاګانې به راپسې ستا وي. مور ورته وی بچی خو ډېر سرکشه دی، هغه د خدای دعوه کړې ده، ډېر ماشومان یې لال کړي دي. وایي مور الله موږ سره وعده کړې ده چې موږ به الله غالب کوي، مغلوبه به نه یو، موږ له به الله غلبه راکوي. مور ورته دعاګانې وکړې. د هغې ځای نه د فرعون دربار ته را روان شو. اوس د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر ډېر زیات زور غلبه و، د سحر ساحران ډېر زیات. نو په هغې زمانه کې الله موسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې هغه سحر په الله پاک ختم کړي. حضرت موسی علیه السلام راغی، حضرت هارون علیه السلام ورسره دی او نیغ د فرعون دربار ته رالل. پولیس والا ولاړ دی، فوجان ولاړ دی، تورو په لاس باندې خلک ولاړ دی، نیغ پې ورغې په دروازه باندې. چا کې دا جرأت هم نشته چې ورته وایي چې تا خو تپوس هم ونه کړه په ګیټ باندې قدم څنګه واغېسته، چته ځې چته نه ځې. هغوی للګل شو،
تپوس ته جوړ نشو نه دې منې کړه په یو دروازه باندې ورغی چې په بله دروازه ورغی هلته په هغې پولیس والا والله هیبت راوسته هغه هم للګل شو چې په بله ورغی هغه هم للګل شو نیغې د فرعون تخت ته ځان ورسو هغه سره پولیس والا وزیران او لوی عمله ورسره ناسته حیران دي چې دا سړی راغی څنګه نیغماله اوس یو بادشاه له او یو وزیر اعظم له به څنګه ډایرک ورشي هغوی حیران دي چې یاره دا سړی څنګه داسې ډایرک راغی څنګه چا منې نه کړ الله وله یو رعب ورکړی چې کله فرعون له ورغی فرعون ته سمدستي وایي زه د الله پیغمبر یم ما له الله پیغمبري را کړې ده په یو الله باندې به ایمان راوړي او دویمه ده چې بني اسرائیل به ما سره پرېږدي حضرت یوسف علیه السلام او دا غرونه دا خو د شام نه مصر ته راغلي 400 کاله دغه ځای کې بني اسرائیلو تیر کړل سره تقریبا شپږ لکه خو دغه وخت کې ځوانانو او دوی به پې مزدورۍ کولې دوی به پې خدمتونه کول او د هغوی نه به د مریانو کار اخیسته نو یو به په الله باندې ایمان راوړی او ما به هم د الله پیغمبر ومنې د یو الله به ومنې او دا بني اسرائیل ما سره پرېږده بس د ډېر ظلمونه پې وکړل دا پرېږده چې ځان سره شام ته واپس بوزم هغه چې د حضرت موسی علیه السلام رعب ته وکتل او دبدبې ته وکتل نو دغه وخت کې څه وایي وایي ته هغه نه چې موږ ماشوم لوی کړی وي موږ ماشوم لوی کړی موږ ستا تربیت وکړه موږ ستا پالنه وکړه اوس دا خبرې کې بني اسرائیل راته پرېږده او زه د الله پیغمبر یم دا خبرې کې او یو کار دی ګورې بل هم کړی دی زمونږ د قوم سړی دی هم وجلی دی یو کار دی بل هم کړی دی اوس دا خبرې کې حضرت موسی علیه السلام ورته وایي ما که ستا د قوم سړی وجلی دی ما د مرګ په نیت نه دی والی زما د قوم سړي سره جګړه کوله ما دا دب د پاره یو ډب ورکړی دی بله خبره چې هغه خپې وغځولې ما قصدن عمدن نه دی وجلی بد دقه دوه خبرې دي یو به په الله باندې ایمان راوړي او بل دا ټول بني اسرائیل به را سره پرېږدې دا ځان سره بوزم فرعون ورته وایي ښه سم شه ګورې او زمانه علاوه به بل معبود منې نه ګنې جیل ته به دې ور واچوم جیل ته اخو ځان کې زور لیده سم شه ګورې جیل ته به دې ور واچوم خو چې د موسی علیه السلام ډاډوالي ته وکتل کنه نو یاره هم پرې راغلې ده وایي چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم نو ځکه ته رښتینې څه نښې خو راته وښایه کنه د ستا په پیغمبرۍ باندې څه نښې نښانې څه دي څه نښې خو راته وښایه کنه حضرت موسی علیه السلام ورته وایي او ما له الله نښې راکړې دي زما د پیغمبرۍ دلایل هغه ما سره شته نښې نښانې شته ورته وایي نښه دې څه ده وی خیال ورته کوه چې حضرت موسی علیه السلام امسو غرزوله د فرعون په دربار کې یو غټ مار او هامار د هغې نه جوړ شو او خولې وازه کړه او نیغ د فرعون په تخت باندې ور روان شو په هغه پسې و یو وزیر د تخت نه یو خوا ټوپ کړی او بل خوا ټوپ کړی هغې وخت کې خو په زرګونو کسان د یرې او د هیبت د لاسه مړه شو او فرعون خو چې د تخت نه را ټوپ کړی د موسی علیه السلام خوالی ځان را ورسو په ترخ کې ودرېده چې ته څه وې هغه به کوو خو شي قابو کا شي قابو کا چقړ د خلکو ور شي قابو کوه حضرت موسی علیه السلام مار ته ګوتې کړې خو چې لاس کې راوړي امسا ته جوړه شوه فرعون واپس تخت او دغه شو خطه ړې په درځېدو دی د پښتنو خبره وي پرتوک به لړلي څونه دړې غول به کړې تخت او ختم وی بله دې څه نښه ده نو حضرت موسی علیه السلام په ترخ کې لاس ورکه او دا لاس یې روغ که او رڼی کول او ځلېده واپس یې ترخ کې لاس وردننه که لاس واپس سم شو فرعون وکتل چې دا سړی دا خو ډېر ګران کار دی ځکه زما درباریانو منې نه که او نیغ را دننه شو داسې بلا ورسرې ده چې د ده نه به څوک ځان بچ کوي
حمار ورسره دی دی خو چې کله غواړي ما پسې راتلی شي او که دی راته وسې به په دې تخ راپرېږه او کوو بس موسی علیه السلام ته وایي ته مهرباني وکړه موږ مشوره کوو او خلکو ته څه وایي وایي دا غټ ساحر او جادوګر دی او په دې خپل سحر او په دې جادو باندې تاسو د دې وطن نوښکل غواړي تاسو ماله څه مشوره راکوئ د خبیث بچیا اوسه پورې زه خدای یم او زه ستاسو لوی رب یم او چې د ما رولید مشورو ته کېناستې ماله څه مشوره راکوې ځکه نو ټیزونه واچوه که نه یو څو مستهم مشوره راله راکوې هغوی هم ورته وایي غټ ساحر او جادوګر تی بل نشته داسې چل وکړه یو مهلت او یو مقور له ورکړه او دا ورته وایي چې موږ مشوره کوو وی تیره ته مهرباني وکړه ته لاړ شه او دا رور دی هم ځان سره بوځه کونټی هم ځان سره بوځه موږ خپل مابین کې مشوره کوو موسی علیه السلام به سر وخت بیا ورپسې راغی څنګه چلې مشوره مو کړه که نه یره وی مشوره مو کړه یو ورځ به مقرر کو زه به خپل د مصر جادوګران را غواړم تم جادوګرې مقابله به وکې پته به ولګي حضرت موسی علیه السلام وتی زه جادوګر نه یم مال الله پیغمبری را کړی ده زه د الله پیغمبر یم زما ډېر لوی رب دی وایي ستا رب څوک دی ورته فرعون ورته وایي وایي زما هغه رب دی دا ټول مخلوق یې پیدا کړی دی دې له ښکلی شکل او وجود یې ورکړی دی وایي داسې د دې رب صفات دی راته نور هم بیان کا وایي زما هغه رب دی د مشرق نه واله تر مغربه پورې دا کائنات او دا مخلوق یې پیدا کړی دی زما هغه رب دی چې اسمان یې پیدا کړی دی زما غرض دی چې ځمکه پیدا کړې ده په هغه به ایمان راوړی له به خلاصېږي دویمه دا چې بن اسرائیل به را سره پرېږدی دا دې غلامان کړي دي 400 کاله ستاسو خدمتونه وکړل دا به را سره پرېږدی یره وایي زه هم ساحران را غواړم او ته به هم راشي یو ورځ مقرر کا حضرت موسی علیه السلام ته پته وه زه د الله پیغمبر یم او غلبه به الله ماله راکوي سحر لبه غلبنی موسی علیه السلام ورته وایي ورځ مقرر شوه خو د اختر ورځ ځکه د اختر په ورځ د ټولو خلکو چوټي وي که ګیلکار دی او که بل دی او که نوکر دی او که دکاندار دی د ټولو چوټي وي چې کم د اختر او د میلې ورځ ده او فرعون چې په کم کال پیدا شو نو په کومه ورځ باندې هغه ورځ به هغه مناوله ستا د سالګرې ورځ به چې دنیا راشي او چې نور روخیږي د ساخ وخت به چې ټول خلک راشي په هغې ورځ باندې بس چې څوک راغواړي راوله وایي صحیح شوه ورځ یې مقرر کړه فرعون خلک ولیږل په ښار کې خواره کړل چې څومره ساحران دي ټول راله راولې یو ساحر راغلی دی او یو جادوګر راغلی دی هغه سره به مقابله کول غواړي د هغې ښار هغه ساحران پرې رامات شو په زرګونو ساحران ورله رالل او ورته وایي د دې مقابله مونږ کولی شو خو چې مونږ مقابله وکړو مونږ غالب شو راکی به رالسه ورته وایي تاسو د پیسو خبرې کوئ مال او دولت خو چې ستاسو څومره خوښ یې خو به در کومه خو زما مقربین به وزارت به در کومه عهده به در کوم په تغ باندې ممانه یو خوا بل خوا ناسې خو چې د سړي سره سړي دغه کې تاسو په غلبه وکې هغوی یې ورځ ورسره مقرر کړه ورځ یې ورسره مقرر کړه په لکونو خلک رالل په لکونو خلک راغلي دي د فرعون ډېره زیاته دبدبه وه او یا زره ساحران رالل څومره نیاز علي خانه او یا زره ساحران یو قول کې 4 لکو پورې راځي او په 300 اوښانو باندې ځان سر رسې او امساګان یو څومره معلوړي امساګان یې ورسې دی په 300 اوښانو باندې بار کړې او یو لوی میدان دی او په لکونو خلک راغلي دی بني اسرائیل او فرعون ځان له یو محل جوړ کړی دی او د هغې ځای نه ګوري جاړي د هغې ځای نه ناستې او ښځه بیبي اسیه جاړي بیبي هغه خو وی دا بیبي اسیه زما ښځه ده په ما باندې خفه ده او هغې الله ته جړاګانې کولې چې الله موسی علیه السلام مې ماشوم لوی کړی دی غلبه وله ورکړه او که غلبه دې ورنکړه دا ظالمې وجنې پرې به نه دي الله ته یې جړاګانې کولې جامې یې تورې چولې او الله ته یې زاري او پریاد کول ساحران رالل د خپلو د ساحرانو په منځ کې یو میټینګ وکړ
چې یاره سبق د دوی یو مشر ساحر و هغه په سترګو باندې ړوند و هغه ورته یو مشوره درله در کوم دې سړي سره خو تاسو مقابله کوئ خو د ادب نه به کار لرئ د ادب نه یو که دا زمونږ په شانتې ساحري نو زمونږ ملګری دی موږ یې ولې بېعزتي وکړو خو زمونږ ملګری دی که نه که موږ وګټله زمونږ ملګری دی نو ولې بېادبي وکړو او که ساحر نه د الله پیغمبري نو ګورې د الله پیغمبر له به بیا غلبوي بیا هم بېادبي نه ده پکار یا به د الله پیغمبري هم بېادب کوو او که د الله پیغمبر نی خو زمونږ د ډلې نه یو کس ساحر دی نو د خپلې پیشې والا بېعزتي ولې وکړو وی جی ادب به سنگ کو دا ساحران دی مشر ساحر ته وی ادب یې دا دی چې دی وی چې زه کونټی غورځوم مارته نه جوړوم موږ به ورته وایو چې صاحبه لومبې ته مخکې غورځې که موږ وغورځو بس دا ادب دی چې حضرت موسی علیه السلام راغی او دا ساحران هم رال حضرت موسی علیه السلام ته وی ورته وی تم ساحر یې ورته وی موږ هم ساحران یو حضرت موسی سلام وتوی ظالمانو ز ساحر نیما زد الله پیغمبر ما مال الله پیغمبر را کړی دا یو الله منه په الله باندې ایمان راوړې زد الله پیغمبر نو ساحر نیما وینا ته ساحر کرتب د سرستا تاسو کرتب دی او ته زما کرتبونه مرتبونه نشتا مال الله معجزې را کړې دي زه جادوګر خو نیم چې زما به کرتبونه زما نشتا مال الله معجزې را کړې دي وی معجزه ر پرېدا وی کرتب د سری وی نشته کرتب زما تاسو یو الله تبلم دا پیرغون یو الله تبلم نجاتم بس فدق کړي په یو الله باندې ایمان راوړې زما کرتبونه نشتا الله معجزې را کړې دي دا مې معجزه ده چې زه کونټه وغورځوم الله ته مار جوړم ترخ کې لاس ورکم روبا سمرانا کوي دا زما معجزې دي هغوی ورته دا کار خو موږ هم کولی شو دا د کونټو نه ماران دا موږ هم جوړولی شو د رسونه دا ماران دا موږ هم جوړولی شو دا کرتب موږ سره هم شته خو زه یو تپوس درنه کوو چې مخکې ته غورځول کې که مخکې موږ وغورځم حضرت موسی علیه السلام ورته وی مخکې غورځول تاسو کې هغوی هغه پړي او هغه رسۍ چې په 300 اوښانو باندې راوړو او یا زره ساحران په لکونو خلق تماشې لپاره راغلی دی هغې په هغې میدان کې وغورځول چې میدان کې وغورځول هغه رسۍ ته چې به کتله لکه مار چړقې او حرکت کوي تا به وی چې مار دی رسۍ موسی علیه السلام ته ماران ښکاري هغه کونټېګانې هغه ماران ښکاري هغه لوی میدان هغه د مارانو او د دې ډک بلاج دهاګانې نه پکې حضرت موسی علیه السلام الله ته یا الله معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه چې الله غواړي ښکاره کوي الله ته سوال وکړه الله ورته پروا مه ساته جبریل امین یې راولېږه جبریل امین ورته وی کونټې په ځمکه ته غورځوه تماشه کوه چې حضرت موسی علیه السلام کونټې په ځمکه باندې وغورځوله د هغې نه یو دومره غټه اجدها او مار جوړ شو چې یو وخت کې جامه هغې د میدان په یو سر باندې کېښوده او بله د هغې مارانو نه اخوا هغه په 300 اوښانو باندې چې هغوی کمې رسۍ همساګانې راوړې په یو خړپ یې خو چې غرب یې ورکړه په یو غرب یې تېرې کړې یو غرب سره یې تېرې کړې او چې خېټې ته به کتل نو خېټې دومره هم غټه شوې نه ده او سر یې روچت که نور شته او که نشته دغې وخت کې جادوګرانو کتل چې دا خو جادو نه دی زمونږ د 300 اوښانو هغه رسۍ څه شوې هغه کونټې څه شوې ورته پته ولګېده چې دا جادو نه دی سمدستي په ځمکه باندې سر کېښوده او په سجده باندې پرېوتل الله موږ د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې موږ ایمان راوړی دی د الله او د موسی په رب باندې موږ ایمان راوړی په دغه رب العالمین باندې موږ ایمان راوړی دی الله ته په سجده باندې پرېوتل یو سجده ولګوله د عاجزۍ د کمال او ډکه سجده ولګوله دومره منډې په هغې میدان کې جوړې شوې چې په 80,000 کسان په هغې میدان کې مړه شوي د منډو لاسه یو خوا منډه وه بار بل خوا منډه وه او مار په میدان کې تاویږي او دا منډې ترړې دي 80,000 کسان پکې مړه شو فرعون د بره نه چغې جوړې کړې شیخ قابو که دا رانیسه بیا به خبرې کوو
شیر اوچت که خلق مړه شو بیا به خبرې کوو. حضرت موسی علیه السلام چې کونټۍ لګوتې یوړې مار لګوتې یوړې چې لاس کې ونیوه واپس کونټۍ وه. 6 لکه کسان خو د موسی علیه السلام خپلو د بني اسرائیلو د یرې خو غږ یې نه کو، هغه مسلمانان، د فرعون د ډلې بلا کسان مسلمانان او یا زره جادوګران مسلمانان. فرعون وی لاړه بچی خو مې تباه شو، اوس به کېږي بره خو په قلا کې اوچت دی، هغې ځای کې پې دستونه ولګېدل. حضرت موسی علیه السلام دغه ته وایي دا جادوګرانو ته، اوس خو مسلمانان دي، وایي دا ستاسو مشر جادوګرو او تاسو را د ملګري یې، دا تاسو یو سکیم ما ته جوړ کړی، زما سره مشوره ونه کړه او زما د مشورې نه بغیر تاسو ایمان راوړی دی، یو به درنه خپه کټ کوم او یو به درنه لاس کټ کوم. چې ښې درنه لاس کټ کم، دا ګسه به درنه خپه کټ کوم، دا لاسونه او دا خپې درنه کټ کوم، داسې سزا درنه درکم چې تاسو وګورئ. هغوی ورته وایي چې څه سزا راله راکې راله راکه. موږ په موسی علیه السلام او د هغه په رب باندې بس موږ ایمان راوړو چې څه دی خوښ یې هغه راسره وکړم. راکوشه لکه سزا خو ورکه ته لږ لاندې راکوشه، بلډینګ نه کړکۍ نه سر راښکته که چې پته دې ولګي. حضرت موسی علیه السلام له الله په غلبه ورکړه، ساحران الله مسلمانان کړل او ډیر کسان په هغې میدان کې دا رب العالمین دا مسلمانان کړل. رونو لږ غونتې سوچ وکړه، فرعون د خدای دعوه کړې ده، الله ورته څومره صبر وکړ. په دې کې ډېرې برتونه دي. رب العالمین دقه شانتې کبرجونو ته صبر کوي، خو چې کله رب العالمین رونیسي بیا ته سوزان نشي خلاصولی. فرعون وګوره د موسی علیه السلام د ناکامۍ دپاره څومره سکیمونه استعمال کړل، لیکن حضرت موسی علیه السلام هغې پکې ناکامه نه کړ. دنیا جادوګران یې راوستل، غلبه الله چاله ورکړه؟ موسی علیه السلام له. دقه رنګې د یو دینداره په خلاف که ډېر سکیمونه م استعمال کړي په هغې کې به ناکامې، غلبه به الله پاک هغه له ورکوي. او دا پته ولګېده چې عالم به حقي، باطل به مغلوبی، حق بسی دا به غالبی. او هوښیار انسان بیا هغه دی چې حق ورته ښکاره شو چې سمدستي لارې له راشي. جادوګرانو ته چې حق ښکاره شو هغه سمدستي لارې له رالل، او فرعون او د هغه ډله هغه په باطله باندې ولاړو، الله په دریای نیل کې بیا الله په دریاب کې تباه کړی دي. نو هوښیار خلک هغه دی چې حق ورته ښکاره شي هغه بیا لارې له راشي.